بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، احتشام الحق یم. نن سهار په زړه مینه کې بیا یو افسوسناک واقعه مخې له راله چې یو زنانه وه او سهار وختي د زړې مینې ګودر ته راله او داسې وایي چې د هغې دماغي توازن چې کوم دی هغه هم درست نه و او بیا دې ته کې راله او دلته کې چپل ویست، بورکه هم کېښوه او سیند بورکه وبوړې وه بورکه څخه دا به کله ښکاره شوه کله به څرګنده شوه. خو دې ځوله ما لښته دغه کړه ما له خوا لږه ما یې لښته ونیسه چې راکاږو دې خوا هغې په هغه ته بزور کول. بیا لطیف بچ چې ما آواز ورکړو هغه ځان سره ټوپ راواغېښتو، هغه ټوپ باندې سور شو. هغه چې ټوپ ته لاس اچولو نو هغه هم ځان سره غوپه کولو. تاسو چې کله دا ډوبه شوه لکه سیند ته یې ودانګل که نه، د هغې نه بعد تاسو له لښته ورکوله او دې لښته نه دې لښته نه اخېسته پوه شو. دا روانه به دغه سیند ته زور کولو. هغه د جنازګاه خوله چې کومه دی پورې به دا کله څرګنده شوه کله به ښکته شوه کله به بره شوه. مونږ له دونه ورپسې ورغلو، نه کښتۍ وه نه څه پروګرام و. به ځای نه پس دا غوپه شوه. او د لطیف حاجي صاحب زوی م ورپسې په ټوپ باندې لاړو. په ټوپ باندې لاړو، دلته دوه ښکته ډبه پورې ورپسې په ټوپ باندې غریب روان و. ډب نه بعد به بیا ډب نه غیبه شوه. بیا پوه شوې دا دلته نه چې راتله تاسو هغه ټایم کوم ځای ولاړ وئ؟ مونږ هغه ټایم دغه ځای کې روان وو. ته ما لږه راجینر ما دغه ځای چې راغلی ول خو ما ته وویل ما خپه ګوډله چې دلته زه راتلم هغه بیا دې ځای ته اوبه وروړې. کوم ځای نه دې ټوپ کړی؟ دا دې ځای نه ټوپ کړی. دې ځای دا ګورې جي دلته کې دی چپل ویست او د خپه ده د خپې خویداڼې ښکاري، خپې هم دلته کې خویدلې ده او دې ځای ته بیا ټوپ کړی دی او دا کافي ډوب ځای دی. دا چې کله ساړه وي او دلته کې کښتۍ بیا دې ځای کې ځي نو دا کافي ښکته ځای دی. نو به دې ځای کې چې څوک هم ورشي نو بیا هغه د الله په اسرې باندې هر یو کس بچ کېدی شي غواړي نور د هغوی بس کېدی شي پوره به وه. دا کنده ده بس کنده ده کنده ده خو دې خو چې ورکته شي به دا هغه اوبه دي پوه دلته کې څوک موجود نور کسان دلته یو عالمګیر و دغه ټایم کې یو زومه نور څوک نه و. او دا زنانه چې کومه وه دا معذوره وه د مخکې نه او دا پروس کال یو 3 ورځو ته غیبه شوه. بیا د پېښور تاڼې نه یو کس رینګ وکړو چې یاره دلته یو زنانه ده د زړې مینې او هغه دوی ورپسې لاړه او هغه یې واپس راوسته او سهار د دې مور کور کې به دا بیا څارله خو هغه د کور نه بار چاکره تره کره لاړه او د هلته نه چې واپس راتله نو بیا دا د کوره راوتې وه او نیغه سیند ته راغلې وه او دلته یې ځان وغورځول. په درېیمه ورځ باندې دا چې یو ځل د کله انسان ډوب شي که نه نو بیا څونه موده پس پته لګي؟ یاره بعد یې داسې زر روز یو بعد یې چې دې کاڼې ماڼې یا شرګه مګه پې دغه شي نو یې کې بیا دا اوس وړی دی وړي کې تقریبا کم از کم یاره 2 نیمې ورځې کې لګي به وي. حساب 3 ورځې چې کله زمونږ د سیند کې زمونږ په یاداشت څونه کسان ډوب شوي دي نو بعضې کمتېره یو زنانه وه چې دغلته کې په 2مه ورځ پیدا شوې وه. بعضې مړې چې د دې اوړي کې وځي نو دا په 10مه ورځ وځي او په ژمي کې 20 او 25 ورځې پس وځي. نو د دې انتظار به اوس مونږ کوو چې مونږ به د سبا نه د کوړي پول ته ځو 4-5 کسان داسې به د جهانګیري پول ته ځو دې ته به مونږ څوکیداري یو هفته کوو خامخا. بس الله دې زر پیدا کړي ځکه چې یو غم شي او بل دا اوس کړاوونه پکې ډېر زیات شي او ټول کلي ځان سره پریشانه کېدل. نه مخکې دکه ده کې یو واقعه مونږ ریکارډ کړه چې پیر سباک دا پل درمنځ ته یو کس رالو او هغه سیند ته ودانګلو وایي دغه نه د وایي کور کې ورسره د خوراک درک نه لګېده وایي ډېر زیات پریشان و. نو به دا قسمه قسم واقعې راځي او اوس دا زنانه چې کومه ده نو دوی دماغي توازن ډېر کسان تپوس کوي چې دا واقع څه وشوه نو په دې ورته مونږ ټول حقیقت راښکاره کړه چې دا بالکل د دې دماغي توازن مکمل درست نو دا راله همدې ځای کې بس خپل چپل ویست او سره د بورکې چې کوم دی نو سیند ته ودانګل. بیا دوی ورپسې ښه کوشش وکړو دلته کې چې موجود کاکا هم دلته کې موجود و. بیا لطیف حاجي صاحب زوی م و هغوی ورپسې په ټوپ باندې لړه خو دا در جنازګاه پورې تقریبا یو 1500 میټره چې کوم دی نو دا ښکارېده خو نه بعد دا غیبه شوې ده او بس اوس پورې پته نه لګي. الله دې زر پیدا کړي والله داسې غمونه هر څوک وساتي دا ډېر زیات غټ غم دی. نو به دغه دعا به مونږ کوو تاسو هم دغه دعا کوئ د دې لپاره دا میسج کوو چې ټول خلک دعا وکړي چې د الله په کرم سره د زنانه الله زر پیدا کړي. یو خو زنانه ده او بله داسې غټه حادثه ده نو بس په دې کې دې لپاره مو دا ویډیو وکړه چې الله دې وکړي چې د دې ویډیو د برکته ټول خلک دعاګانې وکړي او دا زر تر زره پیدا شي.